بسم الله الرحمن الرحیم. دا وختي د سوات په علاقه ګلدره کې موجود یو. څنګه چې موږ تاسو ته د سوات د لاکډاون خبره کوو، تاسو خبرو په ګلدره کې څه صورتحال دی او دا کوم موجوده فکرونه چې لګېدلي په دې باندې ځایي خلک شوی. دا راته ووایه چې خپل نوم راته ووایه او خپله پېژندنه راسره وکړه. जी मां मोहम्मद रहीम नूम ने बुकदरी اوسېدونکی یم او بس په دې کور ده. دریم صاحب دا راته ووایه چې دا لاکډاون دی، دا وخت بارانونه هم دي، تاسو به ګورئ په چاپېچل کې زموږ غریب خلک دي، د دوو وخت د ډوډۍ دپاره چې دي هغه محتاج دي. تاسو څه ګڼئ دي غریبانانو ته ډېر تاسو یا د شیخ خلکو له طرفه څه هیلپ کېږي دا خلکو ته؟ نو تر اوسه پورې خو د حکومت د طرفه هېڅ هله ځله نشته او البته خلک په خپل هغه باندې لګیا دی، هر کلی خپل وخت مطابق لګیا دی او حکومت ته پکار دی چې خلکو له راشن ماشن ورکړي، ځکه چې دوی پیسې ټولې د یوروپ کوي. په یوروپ والا دا چل کړی دی چې هغو خپل عوامو ته راشن او دا ورکړي دي. نو دلته کې خو داسې حل دی چې ګاډي مار دي، څوک ګاډۍ چلوي او دوی پسې لوړي راغلي دي وایي نو دا لکه ډېر یو دغه ته کې سچویشن دی. دا راته ووایه چې نن ما د بېلتون باندې د جمعګانو ولیده یا کوم د راشن د پیسو دپاره د صوبایي حکومت کوم فارم چې جمع کېدل د هغې ګیدرینګ جمګټه مې ولیده. یا د خلکو دا جمګټه ده، آیا د جوماتونو دا خبره چې دا د مانځه د جمعې ده، نو دغه جمګټه برقرار ده؟ د جوماتونو دا خبره په دې باندې مې لږ پوه که زما ذهن کې کار نه کوي چې یاره داسې صورتحال دی. یاره جي دا خو یو ډېر یو غلط غونته کې ډیسیژن اخیستی دی، که هر څه اخیستی دی، که زمونږ دلي انتظامي اخیستی که صوبایي اخیستی دی، ځکه چې دوی نوره ګڼه نه ده ختمه کړې چې کوم ځای کې فارمونه دغه کېږي څنګه چې تاسو وویل په هغې کې ډېره زیاته ګڼه خلکو جوړه کړې ده. که ټول ته ګلدرې دې مارکېټ ته وګورو خلک پکې ښه ګڼ دي، خو د جومات فیس دونه دغه دی چې جومات کې ټوټل په مانځه باندې 15 منټه لګي. نو زما د حکومت ته دا درخواست دی چې کم سے کم جوماتونه چې جوړوي په هغې کې د هرې مسجد سره دونه پړه او دونه دغه شي چې خپل سپریګان به د هر مانځه نه بعد به سپری کوي په جومات کې او یا به مونږ کارپېټ نه یا به کارپېټ نه استعمالوو، مونږ به د ځینو او خوارو به یې غرمو ته به یې راوباسو وینځو به. د حکومت ته د وزیر اعلی صاحب ته خاص کر زما دا درخواست دی ورته چې د جوماتونو باندې پابندي اوچته کړي او د محلې دا ذمهواري به وګرځو. مونږ به په خپله ووالو چې یاره په دې کې مونږ قالینونه غونډ کړو، وینځو به یې سپریګان به کوو، جومات ته بلکل نه نوځي، مونږ به پرې سپری کوو. دا خو د نجات ځایونه دي. نو مونږ له ډېر لکه یو په لاکډاون هېڅ عمل نه دی کړی. دا تاسو ګورئ ګیټ ویټ جوړ دي، خلک د ګروپونو په شکل کې موجود دي. بلکل او خو څوک جومات ته راټول زوري جومات ته راوستی طبیعت ته راوستی په یوه صوبه کې جومات لا نه دی بند شوی او زمونږ وزیر اعلی صاحب چې دی د صوبې ته دغه د جوماتونو د بندولو اعلان وکړو. نو زه دا بیا یو درخواست کوم وزیر اعلی صاحب ته د جومات خبره چې وباسي د دې څه نه نور د خیر صاحب چې جومات کې مونږ تاسو څنګه احتیاطي تدابیر وویل، سپری یا سینیټایزر یا کارپېټ چې دی هغه مونږ لرې کړو یا دې له سپلی نه جوړ کړو یا د علماو سره کښېنو. نو ستاسو په نظر کې داسې څه مفید خبره ده؟ نو زه خو دا وایم چې مونږ د هره محله کې صاحب حیثیت خلک شته، نو هغوی ته به مونږ دا ذمهواري وګرځو به که څه ګلدرې چې دوی به جوماتونو ته وګرځو سپریګان به ورته پمپ به ورسره ورکړو چې یاره کم سے کم تاسو جومات کې یو پیره مونځ وکړي په کورونو باندې نری غونته سپری وکړئ او که دغه بیا د وایي چې دوی کارپېټ ورکوي کم جومات کې ټایل نه وي په هغې کې مونږ دا ریکزین غونته کې چې میلاویږي مین دا به دغه کوو بار به یې وباسو هغه خپله به وینځو خپل مانځه له به بیا خورو. درنګ جهان مننه جي د ګلدرې تاسو ته دلته کې چې کوم د سبزۍ دوکانونه کولاو دي د هغې صورتحال نه خبرو چې یاره ګراني څومره ده او دا خلک د دې حالاتو نه غلط مطلب ولي که نه د عام پبلک دپاره ریټونه مناسب ملګري تاسو دلته څه ته ولاړ یې؟ خپل نوم راته لږ ووایه. عماد خان تاسو سودا له څه له راغلي؟ موږ داسې راغلو سودا کوو. او عماد خان ریټونه څه دي تاسو؟ ریټونه خو ماشاءالله په دې دوکان کې ډېر خپل لکه چې کوم نارمل ریټونه دي هغه لږ وګړي دي، د عام دوکانونو په نسبت په لاولې کې ریټونه ډېر ګران. نور تاسو په کلي کې څه ګراني د وړو یا نه داسې څه مسلې نشته. عماد خان هسې مونږ دا لاکډاون چې دی په کار دا نه چې په دې عمل وکړو او جمګټا کې عمل کې پکار دی هر انسان له پکار دی د حالات څنګه روان دي که نه چې په ټوله دنیا کې دې لکه ډېر نقصان وشو د دې مین احتیاط دا دی چې ګیدرینګ نه کېږي او ډرایوینګ نه کېږي. مننه جي ډېر ډېر شکریه. تاسو ته جي د سبزۍ د پالنه کوي او څه کوشش کوو څه ملګرو سره نور د ضرورت لپاره چې دی ضرورت پوره کوي هغه د سبزۍ په شکل کې دي، هغه الوګان دي، هغه اوړه دي، چیني دي، دال دي، غوړي دي، هغې لپاره چې دی خلک لګیا دي خپل د ضرورت اشیا چې دي پوره کوي.
زموږ سره انور موجود دی په دوکان په دغه کې انور صاحب دا خبر راته وکړه چې ریټونه چې څه دي ګرانې کوم نه راوړي نه باچا جي ریټونه ښه کنټرول دي او دلته د ګران دي چې کم د بهر ملکونو نه راځي او بارډر یې بندې دي د پاکستاني مصنوعاتو زاړه په زاړه ریټونه دي او خاص کنټرول دکاندار غریب هم کنټرول خرڅوي او ښه کنټرول ریټونه دي خو بهرحال چوپړ شو یا دال شوې دا څیزونه دي څه څیزونه دي یا تاجکستان نه به